بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانان ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به یو. الله تعالی مو خوشاله لره. محترم مسلمانان ورونو، نن به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې چا نوم ایښی و د هغې متعلق او کم نوم یې پې ایښی و او ورسره د عقیقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عقیقه کړې وه د هغې متعلق به تاسو ته خبره کوم او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم نومونه دي د هغې معنا به هم درته بیانوم. نو محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 7 ورځې وروسته حضرت عبدالمطلب چې دا د هغه عقیقه وکړله. عقیقه مطلب یعنی په هغه باندې څه خیرات صدقه وکړله او ټولو قریشو ته چې دا دعوت ورکړلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامی محمد صلی الله علیه وسلم دا یې تجویز کړلی او دا یې پکښې شلو. نو محترمو، قریشو پوښتنه ځینې وکړه د حضرت عبدالمطلب نه او ورته وویل چې تا داسې نام ولې ایښی ده چې داسې نام د تا په مخته نیکانو کې هیچا هم نه ده ایښی. نو هغه ورته وویله چې ما دغه نام ځکه کېښودلو چې دغه دې لپاره مې کېښودلو چې د محمد یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم چې ده د ټولو په مځکې او په اسمانو کې د ده تعریفونه او ثنا بیان سي. او د ده د ولادت نه یوه شپه مخته ده یو خوب وکتلی د حضرت عبدالمطلب او هغه د دې باعث هم وګرځېدلی. هغه خوب کې ده دا وکتلی، خوب یې دا وکتلی چې ده د ملا نه یو زنجیر لاړلی چې هغه اسمان طرف ته هم ختلی و، د مغرب طرف ته هم تللی او د مشرق طرف ته هم تللی و. او بیا هغې نه بعد د دغه زنجیر نه چې ده یوه ونه جوړه سله او د دغې ونې هره پاڼه چې ده داسې نور نه پړه کېدله چې هغه د نور نه هم زیاته رڼا کوله. او د مشرق او د مغرب خلک چې ده د دغې ونې په شاخو پورې څه دي شخ دي او ورسره لپټاو دي. او په قریشو نه داسې ځینې بعضې خلک شته چې هغه دغې ونې پورې یعنې ورسره میلاو دي او دغه ونه یې نیولې ده. خو د قریشو بعضې خلک داسې دي چې هغه دغه ونه چې ده هغه کټ کوي او د دې کټ کولو اراده کوي. او چې کله دغه خلک دغه قریش دا اراده کوي چې دغه ونه کټ کوي، نو یو حسین او جمیل سړی چې د جوان سړی د دغه خلک څه کوي لرې کوي او د دغې نه سیړته کوي. نو معبرینو دا د خوب تعبیر ورکړی حضرت عبدالمطلب ته چې د تا د نسل نه به یو داسې بچی پیدا کیږي چې هغه به د مشرق او د مغرب خلک چې دا غونډ به د ده اتباع کوي او د اسمان او د مځکې والده ټول خلک به د ده حمد او ثنا بیانوي. نو د دې له وجې نه حضرت عبدالمطلب د ده نام چې ده آی محمد کښېږدولی. نو محترمو، او دغه رنګې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور چې د حضرت آمینه بیبي هغې ته هم په خوب کې ورښودل شوي وو چې ته د داسې یو برګزیده هستۍ چې ده هغه حامله یې چې هغه چې ده هغې نام به ته څه ایږدی محمد به یې ایږدی. هغې ته هم په خوب کې داسې ویل شوي وو. دغه رنګې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه چې دي چې کوم ذاتي نومونه دي هغه 2 نومونه دي. یو نوم د محمد صلی الله علیه وسلم چې دا زمینی نام ده، یعنی په ځمکې کې باندې د آبا او اجداد دغه نام ایښی ده. یو نوم یې د احمد چې دغه نوم یې چې د په اسمانو کې ده، دا د الله تعالی له طرف نه ده ته مختص کړلی سوی ده. او د محمد نامه ده محمد دا حمد یحمد د باب تفعیل نه ده، د اسم مفعول صیغه ده په معنی دی هغه ذات چې د هغه زیات حمد او د هغه زیات صفتونه بیان سي. د محمد نامه ده هغه ذات هغه هستی چې د هغه تر هر چا نه زیات څه شی سي د هغه زیات حمد او صفتونه بیان سي. او چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه تر هر چا نه زیات بیانېږي سوا د الله تعالی نه. او احمد د احمد نامه معنا دا ده احمد دا د اسم تفضیل صیغه ده، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کیا جائے، یعنی چې د چا د ټولو نه زیات تعریف چې ده وکړلی سي دا د احمد نامه